جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. کتونکو د افغانانو دا مسله د ریفیوجیز چې کوم دي یا ای سی سی کارت هولډرز دي مسله روانه ده. 31 مارچ لمبې دا غي ډیډلاین اوس وی 10 شو. وس خبرې روانه دي، اوس بیا خبرې کیږي چې مهلت ورکي یا نه ورکي. په دې باندې خبر کو طاهر خان صاحب موږ سره ناشته موقع نه می فایده واغسته. طاهر خان صاحب د تعارف محتاج نه دي. کله چې د افغانستان مسله راشي، کله د افغانانو مسله راشي، د افغانانو جو څونه په اسلام آباد کې ما په خیال سوشل ورک ته نو طاهر خان صاحب چې کوم نیو پاغي کې مخکي نو طاهر خان صاحب ډېر مننه. طاهر خان صاحب درته روان سدي لګ خپل اپډیټ را ترا کې دي وخت چې د ریفیوجیز حواله سره دي. ریفیوجی ډېر مننه. اول خو د کډوالو په اړه باندې خو د پاکستان چې کوم فیصله ده هغه زما خیال چې به عملي کیږي. دا اوس چې فائنل ده لکه تاسو بالکل فائنل ده. ځکه هغه کې یو ټکی چې کوم په 9 مارچ د کورونو چارو یا داخله وزارت بیان وو، هغه کې اول هغه فکر چې وا هغه و چې دا چې کوم دوه مرحله اعلان شو د افغان سټیزن کارت شاوخواته لکه دي دا د هغه پالیسي برخه ده چې په 2023 کال کې نومبر خو اکتوبر کې اعلان شوی او په نومبر په عمل شروع شوی. دا لکه هغه وخت کې مغي ویلی مو او بالکل سرفراز بوکتی چې د کورونو چارو د محلي حکومت کې وزیر وو، هغه ویلی چې دا به نور دویم او دریم مرحله به وي. بالکل نو زما خیال چې اوس اعلان شو نو په دې به عمل حکومت کوي، ځکه چې په دې کې فیصله کې د سکیورټي اسټابلیشمنت او د امنیتي ادارو یو ډیر زیات رول دی. البته د خیبر پختونخوا په 19 مارچ اجلاس شو او په هغه کې غوي یو تجویز پیش کړ. فیصله خو صوبایي حکومت نشي کولی. تجویز دا و چې د اختر چټیا دي زری نور مسلې مې د پیسو مسله وا چې پیسې اداګي دا نظر دی چې د مرکز مسله ده نو پیسې به مرکز ورکړي او وزیر اعلی ته بدی او سمري دا تګ را تګ ما چې کوم خرچ نه کیمپونه جوړول او کیمپونه هغه چې کوم هغه کار کې دا میاشتې ډېر میاشتې لګي هغه ډوډۍ وسنګ څوک ورکړي بیا چې کوم د هغه ځای نه فرض کې چا سره گاډي نه اصلي سره گاډي نه کنه بالکل نو هغه بیا تورخم ته سوق لګي نو ټرانسپورټیشن دی، لاجستیک مسلې دي او دا کمپیوټر په څوک کول تک دی، دا رجسټریشن په څوک کوي هغه پیسو مسله مرکز سره. نو زما خیر ځنې ټکنیکی مسلې خروج بیا د معلومات دادي چې اعلان خو شو. اوس دا خو د سلويختو کالو خلک د 500 کال دلته پیدا شوی دي، دلته جادادونه دي، دلته بلکې نسلونه دي بابا نسلونه دي وسی کړوسی. نو په دې کې چې چا سره جیداد دي مثلا خپل خو نشي غستې خو چا سره انویسټمنټ کړی دی بلکې پاکستانی سره نو هغه بس کیږي. نو اوس دی رائے غواړي اعلان خو شو لکه وس غواړي لکه د دې کې په قسمتي دا شوی دی یو ګوره دی کې په خو فیصله کې د پای کې با کمشنر افغان افیس ته هغه بناست په خبر کې اسلام هغه بناستو سفران وزارت سره دونو د ریاستونو وزارت لکه سټیک هولډرز بناستو ټول بناستو نو مشور دا د جدي اعلان وکړو اوس ورچل نو ورزي چې دغه سره بسکو ځکه تاجر په نشو خلک وجه دا ده کنه چې دوی وی چې 31 مارچ نه پس په بالکل ایکسټنشن نه کته سو دوی به بار دا خبره کوله. یو دیرشم د مارچ راغی د اختر نه یو ورځ مخکې بلکې د اختر ورځ تقریبا په سماله باندې اختر په دغه باندې خلکو دا سوچ کو چې اوس پس کیږي. نو بیا پکې خلک غونډه کې اعلان نشو د لسم دا چې اوس په د لسم اپریل ورخو اختر دی را وزبرګ ورځ دی او دا دی په دې کې خیر پولیس هم په چوټه دي سکیورټي والم بيزي دي لکه دغه دی وی لسم ته به کوم وسه خبره لسم د اپریل ته کړی دا خو اوس چې کوم خبرونه راځي نو هغه د چیرې کې دي شي بیان د لسم لاړ شي. ځکه چې ما سره خبره زمير مقام صاحب هم دلته کې انټرویو ورا سره وزیر سره هغه د وزیر فران وزیرم دی هغه ته مې سبا کې ګناغه خاندل ير وی ډیټونه ورکو کنه نو لکه تاسو سم دغه شی روان دي جوړي نه وخت ګور یو خو وخت لګ ډیر اته لکه ډیر لوی شمیر دی او بل دا نه دی دا ډیر دی او ګری زیات خو بار اته لکه چې کوم دغه وی کنه دا سورج مخ کې د پاکستان کې لکه د ای سی سی والدي ای سی سی یادو کنه اوس ول ای سی سی خبره ده کنه هغه نور خو بیا یو سوال لسلکه چې یا دیال لسلکه خو پی او ار والی هغه مسله خروستو دغه 10 جون پر خو پاکستان کې پاتې کېدی شي کنه نو دا امکان به وي خو د اتل لکه په خپل باندې واپسی دا به ډیر وخت لې کدا شروع شي او دا آغاز مو شي ځکه هغه په یو ځای کې نه دي کنه او زیات خو خیبر پختونخوا کې دي پنجاب کې مشته په خیبر پختونخوا کې ما په خیال ټوټل 3 لک او 50 سره دي که سونه دي ای سی سی والا بیا 2 لک 2.5 لک چې کوم دي په بلوچستان کې دي دا نور چې دي 3 لک 4 لک س کراچۍ کې دي س پنجاب کې دي س په کشمیر کې دي بلوچستان کې دي لکه هر ځای کې دا یو چیلنج نه نو وس لکه ستا خبره خدا لکه مطلب دوی چې دا اعلان وکوم دوی پلانینګ نو کړي
خو دوی بس سار را پاسېدل وایي سماله ټول افغانان به ځي. اوس میجر هرډلز چې راځي کوم غټې غټې مسلې راځي چې دوی اوس ورو هغه ریالایز کوي. یو خو تاسو دا خبره چې یاره کیمپ به جوړو د کیمپ پیسې به څوک ورکړي، مرکز به ورکړي، صوبه به ورکړي، دې کې به دا سټاف د کم ځای نه دا ټرانسپورټیشن به ولې څوک کوي. یو خو دا راله دا خو امیجیټ مسله ځکه ستاسو خبره که 8 لکه خلک ته صرف د ACC والم راغونډی نو په یو ورځ کې ته سل فیملیز کلیر کې نو بیا هم 3 میاشتې په 1 لاکھ باندې لګي کنه. نور داسې څه مسلې چې دوی ته اوس دا پته لګي چې را دا شی خو ګران دی. یو مسله پکې دا هغه انټر میریج شوی دی افغانانو پاکستان. او جی ما یو ریپورت کته سوري تاسو خبر کوم څه و لکه پورې دا شي ډیر شي خزه لکه او سړی چې دوانه کې په دې 13-50 کال دا خو دا د ویزو د سختی نه وا او د تورخم نه باندې درا باندې د نور چمن وغیرہ نو بیا کې دیشتا ودور نور شي ډیر زیات شي او ویزو لکه بار نه خلک اکثر افغانان چې مخکې به هغه ته لکه سانو ویزه نو ډیر زیات پي ځکه چې پاکستان ها د دې مهاجرینو مسله کې یو بل مشکل څه دی دا چې کوم د شمیر ته کنه ډیټا دا اچا سره یو تصدیق شوه ویریفاید نشته او دا ما د افغان څومره دي چې څومره دا ما د افغان کمشنر چې مخکینی او عباس خان د اسلام آباد کې یو سیمینار ته لګیا او پای کې دا خبره وکړه چې دا کوم اوس لکه کمشنر خبره کوي چې دا کوم ناراضي چې دومره دی ولکه دی اتل کدي سي نو دا ویریفاید ډیټا نه دا بلکې هغه خو چې دا مونږ په دې باندې خلک یو قسم دوکه ورکو نو څه خبر درست دا ممکن نه چې تاسو لکه خټیک د دې سره دا 2013 کار کې دا کارت ورکړی شو کنه دا ACC امر خود 2003 او ضروري ده چې ټولو خلکو واغسته ټولو خلکو نه ډیر خو پکې دا پیور کارت چې خلکو واغستو نو دا چې دا ACC کارت بیا ورکړو دا پاتې وکړه دا خو نه دی په پیور کې سره غسته یعنی دل وی دا دا موږ سره پاکستان څخه چل کوي نو دې کې ډیر داسې چې هغه داسې او اسیم کو طاهر خان سے وګور لګه چې مونږ کلو تلل شو لکه تقریبا 4-5 کس چې کم دی لکه مونږ هو تخره کلی کو تخلق یا ماجر وي یا کابلی وي لکه زموږ طرفونه ته دا د وټی کې ډیر زیات استعماليږي داسې اسلام آباد کې تاسو وګوره په دې خبره پنده کې وګوره لکه وسم داسې دي چې لکه زما چې ډیر زیات دي نو دا خو دا اوس د تورخم چې کله خلاص شو او بیا تذکیره باندې کوم خلک تل اختر نه دوره جمع کړي تصویرونه چې راغل اسه اختر کې بلکې مخکې به سره اختر کې پرې خودل خو بیا به د پاکستان پالیسي و چې خیر تذکیره والا هر وخت کې نو دومره زیات جمع شي کنه لکه دا نه کوم چې افغانان زه خو اکثر ما خدای نه درې چې افغانان خو زموږ خپل خلک مونږ خو وایي چې نېشنلټي ولور کې خو چاج نه درنيږي او خار نېشنلټي خبره خلک تا وکړه ګوره نېشنلټي خبره کیږي اکثر مونږ اورو په ټلویزیون باسونو کیږي دا ماته هم د عباس خان صاحب ذکر بار بار کوم کنه د ما ډېر ټیم پورا کمشنر وکړ دلته هغه یو خبره کړې و چې افغانستان تیر حکومتونو پاکستان ته خپل دا ویلو چې افغانانو ته تاسو شهريت نه ورکوي خد دا وته دا غي ویلو دا فیصله شوی باقاعده په اجلاس کې او هغه سره دلیل داو افغانانو سره چې مثلا نو افغان په پاکستان کې پیدا شو او قانون خو پاکستان کې دا چې پیدا شنه بل ته شهري وي یا داسې مونږ د قانوني وکیلانو نه او اکثر قانون دی وکیلانو نه چې پیزه کار سوکتیر کې پاکستان کې مثلا هغه ته یو حق هغه لري چې پات دغه شي خو افغانانو ځکه مخالفت کړي چې پلار خو مثلا افغان دی خو راغلي مهاجر شوی دی دا تیاو د کم لسیز نه روستو نو زوی چې پاکستان کې دا زوی چې دا خو تا فیملی ډیوایډ کړه کنه بلې ورکه پلار سره خو نشته کنه پلار سره سما پلار زما زوی به جنازه پاکستاني زه خو نه زما تا فیملی ډیوایډ کړه او دی وشره تقسیم نه کړه هغه مخالفت د وجدان نه لکه د افغان حکومتونو هغه مخالفت افغانستان مخالفت د بشریت نه دا راته طاهر خان صاحب افغانستان کې حالات چې روان دي د افغانان ډیر د وضعیت کې د حالاتو نه یریږي چیرې د حالات په جاری پاتې شي که پاتې بنشي تاسو خپل رائے سره ځکه چې تاسو هم لکه ډیر پیدا غدي نو چې خلکو ته چیرې نه طالبان به خیر وي دا صادق صاحب دوست له یو مخکې دسمبر کې لاړ اوس بیا لاړ نو امیر خان متقی سره وزیر خارجه سره چې کله ملاقات شو داغه بیان چې کمال تن راغلو اغي پاکستان ته خواست کړو چې تاسو دا تدریجي توګه باندې وباسه مرحله مثلا لکه من دی له وخت او د سفیر چې کله ملاقات کړو د مهاجرینو وزیر سره مولوی عبدالکبیر سره یو څو هفته مخکې هغه کې مغه ایران او پاکستان ته ویل تاسو دې ته وخت ورکړي او متکی سه یو بل خبرم کړو دغه مخکې هغه یو وینا کوله الته هغه ویل چې کدا تلګ خلک راشي مثلا پاکستان چې وتلک ACC کارت والا دي نو دغه لپاره مشکلات جوړې دي شي
ځکه چې دلته خلک زی ډیر سره کورونه نشته دا خو ځاړه خلک دي کنه بیا دلته جنکه دغه سبق وي الته سبق خو نشته کنه نه سبق نه دلته خو ممکن ده چې خلک روزګار خپل کوي چې د انویسټمنټ په دغه کې کړي په دې پراپرټي کې کړي وي نور سیم دي خو ریسټورانټ کې ټول دي بلا دا خپل فورن نشي کېدی کنه دا خو ټیم نه اخلي نو د امیر خان متقی دا خبره درسته چې دا دومره خلک ته زور وي چې شابه زا ناغي لپاره مشکل پیدا کوي روي هم ټیک نه ده کنه سړی له گزاره کوي کنه نو لکه تاسو دلته کې ګور تاسو لکه دلته کې دا تقریبا 3 میلیون نه سیوا دي چې وګورئ مخ یادو چې لکه 2.8 چې یو ځای کو 3 میلیون دي کنه دا خو نه خو ځدې نه دا خو مونږ هغه چې ډیټا ده دا ډیټا چې نشته د نو نور دي کنه لکه دا انډا تاسو دومره دلته کې دونه خلک نه بیا خو په کار دي چې د پاکستان سره سره په دې بل مسله کې لاس وو کی کنه خیر دا هغه تړل خو نه دی پکار تړل نه دی پکار خو د پاکستان ګوره شرط نه دی پکار نه خو د پاکستان د دې کډوالو په اړه چې دا فیصله شوی د پاکستان سره امنیتي اندېښنو لامل شوی امنیتي اندېښنو د وجه نه چې امنیتي اندېښنې د پاکستان سره لري چې هغه سره ځنه خلک ځکه اختلاف هم کولی شي ځکه چې زمونږ چې د سفران وزارت کوم راپورټونه دي یا د کمشنریټ کوم راپورټونه دي د افغان هغه کې خدا وي چې افغانان نه په جرمونو کې دونه ملوي سي څومره چې دلته او لکه نه په ترهګرۍ کې وګوره ترهګرۍ او یا جرم خاص کر ماجر مثلا جزء او ماجر هغه پرمن جون کو او وګوره دا تعلق چې د پاکستاني او افغان طالبانو خو سنې خو نه دي دا خو زور دي د خلکو تک راته خوشته کنه زمون په طالبان باخوات له او نه پاکستاني طالبان خپل ښکار ده وي شل کړه جګړه کې موږ دغه ملګری دا غوي ملګری و او کړه دا خبره او غوي مو چې د موږ سره کومک هغه دا خبره کې د موږ سره ملګرتیا کړې ده نو لہذا د هغه په بنیاد کې او سرزه جرم کوم یا زلتا بم حمله کوم ته ټول کمیونټي ټول برادری ټول افغانان خو ته نشي بلیم کول په دې باندې کنه دا خو قانون دی پاکستاني چې دا اپریشن کې پاکستاني نه وجل کیږي بالکل دا پاکستاني وجل کیږي لکه پاکستان له دومره په دې باندې دا خبره تاسو چې پاکستان کوم د افغان حکومت توقع ده نو له کوآپریشن پکار دی لکه چې ګورستا هم دلته کې چې کم د 3 میلیون خلک ناشته کوي نو لکه کوآپریشن پکار دی اسلی زموږ یو مونږ سینیئر خد ملګریم دی او دوستم د تاسو هم ډیر پیژنې جنرال انعام سے بغي آرټیکل لیکلو تاسو هغه کې هغه لیکلي دي چې لکه دا ټي ټي پی چې کومه ده خو د نن مسله ده او هغه ورځ سميو سبزه هم تاسو په کتل هغه یو ټویټ ورکړو چې ابزرور وی چې دا اوس افغان طالبانو ته مسله جوړ دي چې دې کې څه جوړ شته دي کنه دا نو سوشل میډیا زه خبره خورانه مره ځکه چې ډواله ډېر هم کسان دي کنه نو زه هم چې تاسو سره نو هغه د پاره خو یو د سیمو غنو چې چونکه ټي ټي پی خلک خو پاکستان د ډېر په خوانه دا یو موقف ته کنه چې دا تشتا هغه نه مني چې نشته ټي ټي پی خپل اکثر وجنا موږ پاکستان خو دنه نو خو مني چې شته کنه دنه نو خو غوي قنداران هم پیژني او د حقانيان هم پیژني نه دا مسله خو ګورشته نه مسله نه خو انکار نشته او افغان اوسنی حکومت سره دا یو احساس و چې دا مسله به جوړیږي نو دا پاکستان چې خبره شروع کړې ټي ټي پی سره عمران خان په وخت کې نو دا خو دغه تجویز و تاسو خبره افغان طالبانو تجویز او پاکستان سره منلې خدای کار سره سہولتکاری وکنه میزبانی کولو نو هغه کې ناستل سراجدین حقانی صاحب سره چې زما ملاقات شو په 2022 کال جون کې هغه هم هغه میزبانو کنه قرباغه هغه دا وی چې دا د ټول د اسلامي امارت د مشرانو سوچ و چې جنگ ختم شول پاکستان کې ختم شي ځکه هغه چې موږ تاسو سره همکاري او مطلب پازیټیو دا تصور غلط دی چې افغان طالبان حکومت پاکستان ډیسټیبلایز کوي یا بے ثبات کوي یا خرابي د تصور نه مخکیم نو نه ځکه ریسه په وخت کې نو د شپنی په وخت کې نه دا هغه نه غواړي چې پاکستان خراب وي هغه ته پته را او د خپل کور داسې دی نو لیکن څه خبره سره اتفاق کوم چې د پاکستان کوم توقعات د افغان حکومت نه دی اوسنی حکومت نه نو هغه د باید چې مثبت جواب وکړي ځکه چې د دې هیڅ دلیل نشي کېدی او پاکستان د خدشات چې دی ګوره د کې غزل نشته خدشات د چین نشته خو چین کې حمله نشته کنه سینچیان کې حمله نشته ازبکستان هم لیکن هلته ازبکستان کې خو ډزم نه کیږي زه ازبکستان د 2000 لاړم نو ما بلته مې ورګد لیکل وکوم نو ګوګل کې مسج کې چې افغانستان ټیرریست بلاست هلته صرف یو بلاست یو چې په نه کوم قزاقستان کې وبخه نو هلته خو سره مسلې نشته ازبکان چې دلته خو په میران شاه کې اوس بیا افغانستان ته لاړل هلته اوس موجود دي تاجکستان هم داسې تاجکستان ډېر طالبان سره بیا ډېر ورانه کنه لیکن ګوره د تجارت کې مسله نه پیدا شوه نو زموږ مسلې جنون دي خو لیکن بیا خلک دام وي چې بنو کې حمله وشو هغه څنګه ته افغان طالبان بلیم کې بشام کې مثلا خو بیا زموږ د سکیورټي مسلې دي خو مسله شته هغه ته مسله شته هغه په دې باندې او بلکې با صورت مخ کې
یو داسې خبر ته الله صادق صاحب ته دوره کې د ما معلومات داري چې هغه به ته چې موږ ډیر افغانان نیولې دي چې کوم دی خو راغلی او واپس له هغه د نیولې شي په جیرونو کې ټول شي نو مسله هغه سرشته خو لکه د مسلې حل څنګه پکار دی په دې کې بیا څه ګوره د صادق خان صاحب دورې نه پس په دې شي کې کم هم راغلی او فرق راځي کنه خو مثلا موږ د مسلې حل څنګه ګورو کنه مسله دا نه کنه نن سبا ماشوم خبره مني په کور کې نه مني کنه د تک یو مسله حل کې مسله خو پیچیده ده دا دوه ځل کې مسلې کول په طریقه په کار ده کنه دا څنګه کنه چې بھائی ټوپک په زور باندې بدا مسله راواله او بچ راځي چې ورزو په کنه نه ورزو په نه وزیر سره ځنه لګي چې زه به حمله کوم وزیر دفاع حالانکہ دا هغه کس چې طالبان را لوي طاقت تمہاری اور بس سشے ہمارا خدا ہمارا طاقت تمہاری ډیر مننه طاهر خان صاحب غپ مو لګو چې کتون کو ته لګ د طاهر خان صاحب هم نور کله زه خو سره یوازې لګیم تبصره به کوم خو مینه طاهر خان صاحب تاسو تبصره هم سره ډیر مهربان